السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی ګران فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوو. په دې موقع مویا علاقه ورمړ میانا میګنی بابا محله زیارت آباد هغې ته مو ویزټ کړی دی. دلته کې یوه غریبه فیملی ده که مویا ډېر کوشش وکړو چې یاره مویا تاسو په وړاندې دغسې لکه د غام ویډیو یا د خفګون ویډیو نه شیر کوو، خو مجبوري شي دا خلک موږ ته لکه اپروچ وکړي، موږ ته ریکویسټ وکړي ویلې چې هغو ته پاته وي چې دې پلیټفارم په ذریعه د ډېرو غریبانو مخکې مدد شوی او دې نه بعد هم د خیر سره روان دی سیسټم کیږي. نو په دغې وجه دې فیملی اجي صاحب ته چې کوم نه نو ریکویسټ کړی و، دا دوه وروڼه ایمویه په کلي کې د سبزۍ کار کوي، سبزۍ خرڅوي ایمویه په مین کوټلي کدان بازار کې. نو مویه نن راغلي وو دې حالات به تاسو په وړاندې پیش کوو. د کیمرې په مخ کې کوشش وکړئ څوک چې دا ویډیو ګوري پوره د الله د رضا دې فیملی سره که مدد کولی شي نو مدد ورسره بیا وکړي. ما تاسو شاجي نوم یې دی. ټولې خویندې هم پېژني او وروڼه مې هم پېژني، ټولو مشران مې هم پېژني. تاسو په کلي کې موږ 25 کاله لکه د خویندو وروڼو غوندې وخت تېر کړو او وړو سترو سره لکه بچو غوندې. او تاسو کلي کې موږ سبزۍ کار کوو، خو موږ د دې کور نه او باران کې اوبه هم نه وځي او کچه دیوالونه مو دي او کچه کوټې مو دي. او موږ تاسو خلکو ته دوا کوو. تاسو کلي کې موږ سبزۍ کار کوو، 400-500 روپۍ خېټې لره ادا کړو، لیسو کم داسې 200-300 راکړي. تا بچي څومره دي؟ بچي بال بچي دي څومره څلور دي؟ مې نارینه بچي دي، مال دي څومره؟ اول ها څلور هلکان دي او یوه جینۍ ده. واړه دي هغې؟ واړه دي، کار مزدورۍ نه دي. زه یو کس لکه ګټې وټې ته یې لکه او یوله سره خور ده پیغله کور کې ما سره ده. دوه مې بچي دي او وته هم چې دا واړه دي دا د دیوال لاندې مه کېنوئ، دا ساعت نن دا خطرناک دا دی. به راپرېوځي او واړه لمړني دا دیوال راخلاص دی. دا اوس راسمه دا بالکل جی دی دیوال داسې لکه دې طرف ته زور یې کړی م دی راغورځېږي اني ټایم دا کچه د باران کې رساسي حاجي دا ګوره د کوټو د پوزیشن ګوره د چاته دا چاته په دې باندې رویسار دی، رکابو دی، د لاړو کوټه ده او د زړې زمانې او کچا دي، دیوالونه کچا دي. حاجي صاحب موږ سره په دې موقع دی او حاجي صاحب ته به زه دا وایم چې حاجي صاحب ته د کمرې پوزیشن وینې نو ته څه یې دې باره کې څه یې؟ دا یو کې لوړی پکې تېر دی او دا لوړې ګیر کړي دي، دا کچا هغه ورته والي ده، دا برجې غونې کېدو دا ورته والي ده. او ملی چې بله چې زلزله وه نو دی و چې که نه موږ بس لوړو ختم شو. او ملی چې سم دی دا پریاد دي هلته کې موږ ته کړی و. نو ما ورته مې زه سمه به زه به یې تاسو ځای ګورم، زه دغسې خلک ډېرې دوکې کوي او موږ په چا باندې داسې ټرس نه شو کوی. نو چې زه یې په خپلو سترګو وګورم نو ما ته به ټوله اندازه ولګي. نو نن مې چې دا حالات ولیدو نو خدای پاک دې ته موږ ملی جسم دی ټول کلی داسې هغونه وساتي پاک بچو د کوم حالات چې دی. ټوالېټ که تاسې اوس موږ ته چمکوو او نو که تا ټوالېټ ولیدو او یا ملی هسې څو خښتې ته نه تو کړي او بیا د غولي نه اوبه نه وځي او د کچا د خټو ملی چې دا دیوالونه مې مولونه درولي دي. نو ملی چې په دې کې لکه دی اوسېږي لاندې وګورئ پاس وګورئ دا حالات دی. نو ملی چې سم دی لکه کچا سره د خدای نه هغه وي که نه نو په دې باندې ډېر ښه کېږي ځکه چې موږ نن پاړ څه په خپله ولیدو او ملی چې سم دی لکه ایران شو چې خدای پاک رب العالمین موږ خلکو ته څنګه خدای نظر کړی دی. او نن چې موږ څه حالات ولیدو نو ما ورته وویل چې چوپېلې نه ځکه په دې ځای کې وچو که نه چې دې ځای کې خوند کوي په دې غریبۍ ځای کې نو چوپېلې مې ورته نه وویچه او ټولو نه هغه مو ولیده. ملی چې سم دی لکه کنې دا مو شابیر چې کوم دی ډېر مجبوره کړی و او ورته ومې چې خدای دې په راشه او ملی چې ډېر پریاد کوي دی هلک چې په خپله یې وګورو. نو نن موږ ورمړو ته راغلي یو او په دې ورمړو کې دا حالات دی او دې کې ملی چې اته وروڼه اوسېږي او ملی چې سم دی هغه 15 هغه ملی کور دی خو جوړېدنې هغه یې نشته، کچا کوټې دي، کچا کوټې دي. حالات یې تاسو وینئ د چات نه به تاسو ته پاته ولګي. زه دلته د بار نه م شیم، د بار د دیوالونه یې ګورئ
دا دې کوټې چې کوم لکه بار نه پوزیشن دی دغسې دی په دې کې دی ژوند تېروي سره د ماشومانو سره د باله باچه او دا ورور مې چې کوم دی نو دا لکه داسې دی چې که ډېر ایمویه لو کلي وی کلي خلک بې پېژني دی هلته کې دا ډېر لرې ځای دی تقریبا ایمویه ګینټه یوه نیمه دلته راتلو کې ولګي دا لرې ځای دی لکه دی ډیلی روسي هلته کلي ته سبزی روړي نو دا دوه ورونه دي او لکه دا دې لکه مکان غوندې کې دی زه درته مکان نامه ځکه اخلم چې دا یوه کوټه دغه کچا کوټه بېله ده ورسره چې کومه ټوالټ یې دی لیټرین یې دی باتروم یې دی دا نامې زه ځکه اخلم چې تاسو ته پکې بیا پاته لاګي ډېر بوره یول دی حقیقت خبره ده لکه دی به موږ ته هلته زباني خبره کوله خو موږ به زړه لکه نه منله موږ به وی چې کنې کیدای شي دی درویغ یي که نه دا وګورئ جي دا پکې لکه په دې کور کې دی بچی دی وړي کې کوتری هغه په دې کې چولې میلې چې بارون شي نو د خټو نه د تشته جوړ کړی په دې کې به ورنه بوت سني ارسم ولا ډیر کړی خو زنانم پکې ډاریږي ډیر دې د پکې خپل لکه د دې سپورټ نشته دغه دا دوه دا ډانګي مو چې ورکړي دا سپورټ دی دا د چیلو لپاره تاسو کړی مال متیلا یو شی لري زمونه مشودي نشته علم چې لري دوبله پکې کاچا کوټه ده خو نه پکې مو ځکه نشو تللی چې زناناب دي نو بس نن هغه یوه کوټه موږ ته یې کړې وه او دا لکه کاچا کوټه ده دغه ورسره دغه هم کاچا کوټه ده نو دی لکه اوس موږ ته دا خبره وکړه چې بله رز کوم طوفاني باران شوی نو دا ټول دا غولی چې د اوبو نه تاسو کتل شئ دا ټول د اوبو نه ډاک و چې موږ یې په بولټیو باندې چې کوم دی نو اوبه بار لیارې طرف ته لکه ویستې خو بهرحال موږ یې رولو حاجي صاحب په ریکویسټ باندې راغلي وو حاجي صاحب هغه ورته شي د حاجي صاحب په ریکویسټ باندې راغلي وو حاجي صاحب ما ته ډېر ورځونه یلي وو خو چونکې تاسو خپله موږ حالات په ویډیوګانو کې وینئ چې کله زه یوه ځای کې وم کله بل ځای کې وم د جوماتونو مدرسو خبرې دي راسره نو هغې کې مو کوشش شروع کړی چې روژې نه مخکې کورونه راغونډ کړو ها دا کچا دیوال دی د چاردیوارۍ او په دې کې دا ارضي دا لکه لیټرین ونه کې دی جوړ کړی دی نه پکې کاموډ شته نه پکې دروازه شته پوست چات ته یې ګوره دا ټوالټ دې ته ټوالټ دی تاسې وګورئ دې کې ټوالټ څه شی دی هسې چاردیواري ده ورنه زه بهتر مطلب چې مطلب یې په هغې باندې ونه کې زه شیم که نه کاموډ پکې نشته نه دا دی ټوالټ دی دا پوست دا چات اوپن دی لکه دی ویډیو مقصد یې موږ دا دی چې کوم صاحب حیثیت خلک وي د واس والا خلک وي نو آپ له دې پلی لوکو بجای چې مثال موږ تاسو ته کومه ویډیو پیش کو نو هغه خلکو سره لګا دا یعنی اوس موږ نن رولو نو موږ ته د غریبۍ د عاجزۍ او د بېوسۍ پاته ولګي دا نو ډېر لکه دې نه اوبه وباسي بیا ځوان په سفر کوي دا وګوره دا حالت دی بندلی چې څومره دا غریبي ډېره ده او بس موږ خپل کوشش کوو موږ نه چې څومره واس کېږي منډه تړه خدمات موږ دغسې د غریبانو دپاره کوو دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل دی د کچا دیوالونه ایله غورځېدی هم شي نو دا خبره صحیح ده واړه دی خوا لوبو طرف ته مه پرېږدی لکه دی خوا که نه نو ته اوس لکه څه غوښتنه ده چې ته دا کمې کچا کمرې دي چې هغه جوړې شي لکه چې سین دادی د الله پر رضا بیا سره کوي او موږ تاسو ته دواګانې کوو تاسو بچو ته هم تاسو ته ټول وروڼو خویندو ته ټول ته موږ دوا ده نور موږ سره هېڅ هم نشته د الله سره مده د الله په اسرې بر سره مدد دا یې که نه کمرې ته جوړې شي او چې دا کمرې موږ ته د الله په رضا جوړ شي دا کور موږ له لکه به داسې بول چې خدای راکړی پنځه مرلې موږ له خدای راکړې ده زه د وروڼو کې لکه بېوسه یم دی ته پیسې چې دا بچي مې راستل شي د ځمکې پیسې به ورته ډکومه 15 کاله لکه ما کرایي ویل که یو ځای او بل ځای کډه په کډه وګرځېدمه په دې غریبۍ کې او به دغه تاسو کلي کې تیل مالګه کوو بس خېټه پې لړل سټل پې کوو ګراني ډېره ده که نه صحیح دوه بچي دي ما دي زه هم به د سره لګېږم بس مزدوري کوو ټکه پکه کار کوو بس ډېر خپل مزې هم نشته خو دا دیوال دا دی چې د دې وړو ته هم د دې لاندې مه ګرځئ نن مې ورته جمعې ورځ ټوله ورځ مې ته دا دې پرکه دلته لګېولې بې کول چې لاړ شو بیا او بل دا ور هم را پرېوځي او موږ ډېره غریبي ده 14 کاله مو تاسو کلي کې تېر کړل او تاسو کلي ماشوم او ستر ټول موږ پېژنې موږ داسې وخت تېر کړو لکه ټول
مشران هم رانه خوشحال دي او کشران هم رانه خوشحال دي خو د مونږ ډېره زیاته غریبي ده او ډېر زیات خدای تعالی غریبانان یو په دې کور کې د باندې ډېرې پیسې هم پاتې دي خو ابادي مو پکې اړو شته نه ډېر ډارېږو پکې چې را پرېونیسي تاسو فعلا لکه د آبادۍ دغه کوي ذکر آبادي، کوي کوټه دوه جوړې شي که نه د ټول عمر په کراو کنه هغه ته کیسه کړی دا چې ټول عمر په کراو کرای ویرګوا دو ملایچ دو زیر مخسره د کې انا زره ولا انا لګا د کسو کرزدور دی په دې ځکه او کور حالات دغه ده د سوچ چوب شو خدای نو مې چا دی واسطه سکیږي کنه نو زده ته په ایمانوره خبره کوم چې دا ویډیو چې تاسو ووینئ او په زړه کې سره سره راهمي نو مدرج امداد بو ان شاء الله وسوي ان شاء الله او خدای په دې دو سار سره لوندي حالانکه دواګانې کو ډېر دا خدای مو کامیاب کو خدای مو دې بیمارونو وساته حالانکه زه د تقسمیه دا خبرو کوم چې نه پکې دی اجي صاحب زون ته غراج تا او نه پکې مو غراج تا لکه دلته کې ایموجا سپیشلی ز زون د ته یو کوم چې مو سره سیکنډ ټیم هم لیا نشتا دی اجي صاحب مو ته تقریبا هفته لاس ریزي مخ کې دی چې تب مو سره سي نن دغه د مقام ورته وستا نو کچېره سوق دسي د بازي نیم کاس وی دسي چې ویډیو وګوري چې کنيره دی او پکې خپل څه غراز وي نه موږ پکې هیڅ غراز نشته موږ د دې پر رولو چې فی سبیل الله پوره دی الله دی رضا دې رونو چې کوم تکلیف ته لګاو کچا کوټی دی اني ټایم د سره د وړم او شومون دی د کوټی رغورځیدم شي او دې ته نه لکه دغه کچا کوټونه لوړ نه چې کوم نه لاندې پکې لکه د پن کېدای شي یو قسم ته نو دې پوره مو رولو چې پوره دی الله دی رضا مو تاسو ته د ویډیو پیش کو نو که څوک ور سره مدد کوونه غوړي او دې چې کوم د لکه صح وخت نو په دې صح وخت کې کېدې سره څوک مدد کوونه غوړي یا جی سیب سره چې کوم نو کانټیکټ کوي چې ډېری فیملی کمیسول اجي سیب په ترو مدد کوونه غوړي او کنه موږ په ذریعہ کوونه غوړي مو سره کانټیکټ کوي چې بلکې ضرور په خپل ټلیفون نمبر ورکی دې سره ډایرکټلی به وګي سلام بر 0315 94 87 211 0315 94 87 211 211 خیر دا به زه په دې سکرین باندې ورکم نو ډایرکټلی د غرور نوما شاجی دا وې د سره چې کوم نه کانټیکټ وکړي ها دوبل روري ده دا هم په خپل نمبر ویر کی زوایا پکې 0310 96 53 138 0310 96 53 138 دا هم په دې سکرین باندې نمبر وی کچېره د سره ډایرکټ کانټیکټ کولای شي دا خو بیا شاوی ویل چې دوه ځای لري دا او بیا بار بار مو ته لکه تکلیف هم وی چې هغه ځای نه رسوي کړي نه نو ډایرکټلی د سره خپل روبیتا وکي دا مین ګټ ته کنه نو مین ګټ ته هم ها زاجی سے پکالورا ګری نو بس مو ته روانګي وکړه جی ور سره چې کوم د نږدې د مقبرام ده قبرونه دي ها دا ګوره جی دا اینه نه چې کوم دیوال تاسو وکړو ای بار نه دغه پوزیشن ده تر دې سارا پوری صحیح شو اجي سے بخیری کې بس یې دو بس اخیری ته موږ روان شولو او دو اخیری دروازه ده ویني او ملای جسم دې لگا ترا پورې خو موږ وې چې کنه سبو وی سبو نوي او پورا هغه مو ترسمون نو نن ورسره په خپل سترګو ولیدو زړه په سترګو او معلومات درته وشو چې ملای جسم دوه الګ چې سوي اروشتیا دي دا مو ته بل زلزلہ چې تیر شو نو مو ته سبزی خسن مو ته یو چې راسي زلزلہ شو موږ ټول راوځو ټول کوټې نه بهر راوځو چې موږ چې ګره لوړ سم کلاسا کوله نو مو ته مې ویلې کوټه مو کچاله سره چې غا منا نشتا کچا پر دا یو برجه غوړ کې بګه خاطرې دا او زړې مو دي او نور سره غا نشتا نو مله جسم مو ته وینا دا چې خلک ډېر خبرې کوي زموږ د رسو موږ یې ګورو وایي موږ خلک خدای رحمه کوي نو چې سم خپل واس کېږي ابو کو ان شاء الله او مله چې هغه نه علاوه د خلک به وویني څوک خدای هغه د پوره کوي نو ابو کی نو ان شاء الله دا نن چې دا ویډیو چوکیږي نو ټول به مله چې وویني او دا مله چې سم د لکه
شبیر دا کورونه نه کوي دا مو ډېر مجبوره کړی و د یوې هفتې نه پسې لګیا وم مې تر خوشحاله چې وی خو یې ګورو که نه دا هلک چې څه یایي چې څه یایي نو ومو کتو نه د زړه په سترګو مو ولیدو نو بلکل مطلب کې دوکې د خبره کې درویغ نه و او الله تعالی دې داسې وکړي چې دې مشکلات اوس آسان شي آمین نو کور د خدای په سر ته ورسېږي کورونه الله کوي بالکل او انسان یې ردي دي بالکل جی آمین خدای مال مصیبت نه په امان کا آمین چې موږ سره دومره راغلی یو دومره تکلیف مو په دې لرې زیاته الله مو ډېر عزت وکړو دا دې وړې دی نه په دې خاطو لوټو کې دا لیبي کوي او دا چې کوم اینن حالات دې کور ته سوري دونو دو ماشومان په دغه کې کوټو کې وینو خدای ما کا دا چاتونه رکینی نو دا ماشومان ژوند ته پکې خطر ده الله دې غریز نه وروړي خو بهرحال مو یا پوره دی الله دې رضا دلته د ویډیو تاسو ته ریکارډینګ وکړو څوک هم چې مدد کوونه غواړي بېشکه ما تاسو ته په ویډیو کې وایي چې اجي صاحب سره کانټیکټ وکړئ ډایرکټلی که اجي صاحب سره نشئ کوی ما سره که ما سره نشئ کوی دغه دوو ورونو خپلې نمبر یې درکړي دې سره ډایرکټلی وکړئ په دې موقع بس مو یو څه اجازات اخلو بلې چې روانګي کوو کلي طرف ته انشاءالله بیا رسو تر هغې پورې الله حافظ والله په امان الله مو عزت